خو درته ویلو که نه مسلمانانو چې د الله د نبي په یو طریقه کې څومره اجر او څومره ثواب دی. دا تاسو وګورئ چې د الله د نبي یو طریقه انسان ژوندی کې څومره اجر او څومره ثواب ورته میلاویږي او انسان د څومره تکلیف نه او څومره مشقت نه چې دا بچ کېږي. دا ویډیو به تاسو ته ښکاري، دا ویډیو مکمل حقیقت در سره شریکوم، خو انشاءالله دا پیغام به ټولې دنیا ته رسوي چې د الله د نبي په یو طریقه کې څومره اجر او څومره ثواب دی. دا ویډیو به تاسو ته ښکاري. سهار زه راپاڅېدم چونکې ما مخکې ویډیو کړې وه، درته دا ویلو چې یاره د الله د نبي په یو طریقه کې څومره اجر او څومره ثواب دی. سهار زه راپاڅېدم او ما حقه یو طریقه چې دا ژوندی کړله او ما چې دې لوښي ته وکتل، دا دغه به تاسو ته ښکاري، دا بالټۍ په دې کې چې دې دوه د مار بچو پکې ما پکې به خپله دا دې ولیدل تاسو ته ښکاري. او سهار مې اوبه راغشتې چې مې وکتل به دا دوه بچي پکې وو. نو تاسو وګورئ د الله د نبي په یو طریقه کې څومره اجر او څومره ثواب دی. نو برای کرم زما ټولو مسلمانانو ته دا درخواست چې د الله نبي دا فرمایي چې تاسو کله هم د شپې اوده کېږئ، تاسو خپل لوښي چې دی دا پټوئ، دغه کوئ، او سهار چې کله تاسو بیا راپاسئ نو همداسې په لوښي کې چې دی لاس مه منډئ، تاسو لوښي چې دی دا ګورئ، خپل ور چې دی دا بند ساتئ. الله څومره اجر او څومره ثواب دی په یو طریقه کې. نو انشاءالله دا پیغام به ټولې دنیا ته رسوي او زما ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دا درخواست چې د الله د نبي په یو طریقه کې دومره اجر او دومره ثواب دی او انسان د دونه تباهۍ بربادۍ نه بچ کېږي. تاسو په خپله باندې ووایئ چې یو کس هغه ټول جسم چې دی دا د الله د نبي د طریقو نه ډک وي، هغه به څومره خوند او څومره مزه کوي. نو زه ټولو مسلمانانو ته دا درخواست کوم چې د الله د نبي یو طریقه چې دی دا لازما ژوندی کوي. وسلام.